الحمدلله سورت جن ته راورسي. سورت جن مکی سورت ده. د دې مناسبت د سورت نوح صدا ده چې په سورت نوح کې ویلو استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. دای ویلو یعنی چې تاسو استغفار طلب کوي الله به باندې بارانونه وکړي. دغه مضمون په دې سورت کې ذکر کیږي وان لو استقاموا علی الطریقة لاسقیناهم ماء غدقا. که چرته دیو په یوه طریقه باندې مستقیمې چې هغه دین او اسلام باندې ولاړي نو الله وی لاسقیناهم خامخا موږ به ورکو هغو لره ور وبسکو هغو ته اوبه خوږې. دواړه مشتمل دي په هغه شی چې متعلق دي د اسمان سره. په صورت نوح کې ویلو مما خطی آدم اغرقو فادخلوا نارا. او دغه مضمون الله جل شانه په دې صورت کې ذکر کړل. او هغه په دې ځای کې ومن یعص الله ورسوله او هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله او نافرمانی کوي د رسول نو بېشکه د هغه لپاره نارو جهنم اور د جهنم دی خالدین فیها ابدا همیشه به یې په دې کې ابدا همیشه. نو کومه مضمون چې په صورت نوح کې و هغه په دې کې ذکر شوی. بعض علما ذکر کوي چې په صورت نوح کې دلیل نقلی و په توحید باندې او هغه دلیل نقلی په توحید باندې داو چې نوح علیه السلام وحدانیت د الله بیان او دلته دلیل نقلی دی د جناتونه. بعض علما ذکر کوي چې قوم د نوح به عبادت د بوتانو کو او عربو به عبادت د بوتانو کو. نو الله تعالی د هغو د تهدید او د عربو د ایرول لپاره د الله تعالی دغه صورت نوح د عربو د ایرول لپاره نازل کړو. اوس وروسته بس الله صورت جن په دغه پسې راوړ او دا جن صورت جن چې هغه د دغه خلکو د نوح علیه السلام قوم او دارنګې عربو ایمان را نه وړ. هغه جن او جنیات د دې نه غوره دي چې کله قرآن واورېد ایمان یې راوړ. دعوه د صورت رد دی په شرک په واقعه د جن سره او په دلیل وحی د رسولنا. خلاصه صورت په دې کې اثبات د توحید دی د رسالت دی د جن نه ترغیب د کفارو ته په ایمان باندې چې ایمان راوړي او دا واقعه خو د جنیاتو منګه بیان کړله چې نبی علیہ السلام په بدن نخله کې منځ کاو او څه جنیات راله چې قرآن یې واورېده په هغه باندې ایمان راوړ او د رسول علیه السلام د نبوت نه مخکې به دا جنیات پیریانو ته ختل اسمانونو ته ختل دا جنیات
چې رسول علیه السلام نبی شو دیو من شو نو دیو راله او موسی علیه السلام دیو راله او دا یې ویله ابلیس ته چېره موږ اسمان ته نه شو غتی هغه ویل چې وګورئ په ځمکه کې څه واقع شوی دغه تهامې ته مکې ته راله جنیات او رسول علیه السلام یې ویل د قرآن هغه ویل چې بس دا واقع ده قل ته ورته ووایه اوحی الی وحی کړی شوی له ما ته انه بېشکه شاندار استمع غوږ ایښودی و نفر من الجن څه کسانو د جنیاتونه فقالو نو ویلو هغو انا بېشکه موږ اورېدلی دی موږ قرآن عجیبه نفر د دریو نه واخله در لسو پورې دی ته کله اطلاق به مافوق د عشره باندې عام کېږي په پسې کې امام شعبی به یو ذکر کې حدثني بضعة عشر نفره سره پاسه لس کسانو ماته اطلاع راکړه نفر لبس په سړو پورې مختص نه دی بلکې په خلکو پورې نه دی مختص دی د نفر اطلاق دلته په جن باندې شوی دی من الجن بیان د راحت او د نفر په مابین کې فرق دی چې راحت دا راجی کیږي یو پلار ته د یو پلار اولاد ته راحت نفر په خلاف د نفر داسې نه دی نفر مختلفو افرادو ته هم وایي چې د مختلفو قومونو سره تعلق کیږي او کله د نفر اطلاق په قوم باندې هم کیږي یهدی چې لار ښیي دا نبي له رشد هدایت ته فآمنا به موږ ایمان راوړلی په دې باندې جنیات دا وایي او دا خپل قوم ته لاړه خپل قوم ته وایي ولن نشرک هرګې موږ شریک نه جوړوو بربنا د رب خپل سره احدا یو تن موږ د الله سره څوک شریک نه جوړوو وانه بېشکه شاندار تعالی لوی دی جد ربنا عظمت دا رب زمانگا متخذ صاحبتا ندنی ولی اللہ تعالی بی بی ولا ولد او نولد وانه دا عتب دے پہ بیہی باندی فامنا من ایمان راوڑیو بے انه چه بے شک اللہ تعالی لوی دے بے انه بے شک شان ایمان راوڑی چه بے شک شان دا چه منازع دے عظمت دا رب زمانگا بڑای دا رب زمانگا دیر لوی دا وانه بشک شان داره کانو یقولو ویل بسپیونا بیوقوب زمانگا اللہ پا اللہ باندے شتت و مخالب خبره دا انه دا عطف دے پا جار مجرور باندے چی بیہی دے پا امننا منگ ایمان راولے بی انه نو پا بیہی پا من بیہی باندے عطف دے نو دے سے ہوئی پا امننا نو منگ تصدیق کردے بیهی دغه رسول او موږ د دې خبرې تصدیق کړلی چې بېشکه شان لري چې ویل به سفیه زموږ په الله باندې شتوته مخالفه خبر بعض وایي چې دا انه عتب دی په انه استمع نفر په دغه باندې عتب او دا نائب فاعل لپاره د اوهیه دی دا اوهیه لپاره دا نائب فاعل او دا انه کان یقول سفیهنا دا عین عباد دا موها عین عبارت د جن دی په طریقې د حکاس نو دا انه چې اوس څومره روان دی یا په امن به باندې عتاب کوه یا په انه استمع باندې عتاب کوه وَأَنَّا ظَنَنَّا بِشَكَ مَنْ گمان کرو ان لن تقول الانسو چې هرگز نه به وایي انسان او پیریا په الله باندې کذبا دروغ چې دا په الله باندې دروغ نه وایي خلاص موږ دا کس کړو چې دا په الله باندې دروغ خبره نه کوي وَأَنَّهُ بِشَكَ قل اوحي ما ته وحي شوی دی چې انه استمع بشک شان دا چې غوږ یې ښودو او چې اوحي ما ته وحي کړی شوی چې انه بشک شان دا دی او سړي د انسانانو نه یعوذونه
چې پناه به غوښته برجال په سړو د پیریانو باندې په سړو د پیریانو سره فزادوهم رهقا نو زیاتې کړي هغه پیریانو دیو لره رهقا نو زیاتې کړي هغه خلکو د پیریانو لره رهقا سرکشي پیریان به چې چېرته وو او په انسانانو باندې به شپه راله نو هغه پیریانو به دا کار کاو هغه انسانانو په کنده کې به شپه چې موږ پناه غواړو د رب او د مشر د جنیاتو د مشر نه موږ پناه غواړو دا به وي چې دا خبره به یې وکړه نو پیریانو به بیا د قدر کوه احترام به یې کوه هغه به سرکش وشو چې انسان زموږ نه پناه غواړي او ته ورته ووایه چې وحی کړی شوی ما ته د دې خبرې چې انهم بېشک هغو ګمان کړی و دي انسانان د عین عبارت د هغه جنیاتو دي کما ظننت ګمان کړی هغو لکه څنګه چې تاسو ګمان کړلی ای جنیاتو چې هرګز نه ریږي الله تعالی احدا یو تن وانا او ته ورته ووایه چې ما ته وحی کړی شوی دی انا لمسنا السما چې بېشک موږ مسه کړی وه اسمان فوجدنا نو موږ موندلی او دې لره مولعت چې ډکلی شوی د اسمان حرسن شدیدن د پیردارو سختونه حرس پیردار و شهبا او د شغلو د اور نه د شغلو د اور نه موندلی چې اسمان کې شغلې د اور موږ پورته نشو ختی او ما ته دیختو ما دوا شو دی چې انا کنا چې بېشکه اومنګه نقعد منها موږ ناست به د دې اسمان نه مقاعده په ځای د ناستې للسمع لپاره د اورېدلو فمن یستمع الآن اوس پس هغه څوک چې غوږ دی الا آن اوس یجد له نمومي هغه د خپل ځان دپاره شهابا شغله د اور رصدا تیاره اوس اسمان ته څوک د اور شغله تیارې هغه مومي ته ورته وایه چې ما ته ووایه شوی دې خبرې انا لا ندري چې بېشکه موږ نه پوهېږو اشرون شر اراده شوی دی په هغه چا پسې چې په ځمکې دی یا اراده کړی دی په دیو باندې رب د دیو رشدا هدایت وانا بېشکه موږ د دې خبرې وایه شوې ده چې انا بېشکه موږ زموږ نه صالحان دي او زموږ نه ماسې والدین دي کنا او موږ طرایقه خاوندان د لارو قده دا متفرق وانا او بېشکه موږ ګمان وانا بېشکه موږ ګمان کړی موږ الله نعجز الله چې هرګز موږ نه عجزه کوو الله تعالی فی الارض په ځمکه کې ولن نعجزه او هرګز موږ نه چې هرګز موږ نه عجزه کوو الله په ځمکه کې او هرګز موږ نه عجزه کوو الله تعالی هر بابا تېښتې سره وانا بېشکه موږ کله چې موږ وارد الهدى هدایت آمنا به موږ ایمان راوړلی په دې باندې فمن پس هغه څوک یؤمن بربه چې ایمان راوړه هغه پر خپل باندې فلا یخاف نه بیریږي بخسن د کموالي د نیکو نه ولا رهقا او نه د زیاتوالي د نیکو د بدو نه دا جنیات چې بېشکه موږ خپل ته ورته ماته دې خبرې واوښولې چې جنیاتو دا ویل چې انا لما سمعنا الهدى چې کله موږ هدایت واورېد نو موږ پې ایمان راوړل دا جنیات خپل قوم ته لاړو دا خبرې وانا او بېشکه موږ ته دې خبرې ویل شوې ده چې بېشکه موږ نه مسلمانان دي او موږ نه القاسطون ظالمان دي فمن اسلم پس هغه چا چې اسلام راوړلی فاولئک دغه خلک تحروا رشدا طلب کړی دی هغو رشدا هدایت واما القاسطون هر چې ظالمان دي نو هغو لپاره جهنم حطبا خاشعت والله است دې خبرې ته ورته ووایه نبي چې ما ته وایي ده دې خبرې شوې ده چې جنیاتو خپل قوم ته دا خبره کړې وه ان لو استقاموا على الطریقة که چېرته هغو مستقیم شي په لار باندې لاسقیناهم نو خامخا موږ به ورخړوب کړو هغو ته ماء اوبه غدقه ډېرې لنفتنهم فیه د دې لپاره چې موږ به فتنه کې مبتلا کړو هغو لره به دې کې ومن یعرض عن ذکر ربه او هغه چا چې مخ واړو عن ذکر ربه د ذکر د رب خپل نه یسلکه الله به داخل کړي د لره عذابا عذاب ته هغه عذاب صعدا چې ختون کړي صعده چې عذاب چې غر به هغه د اور په غر باندې به داخلېږي
داسې عذاب ته به الله چې موږ داخل او ته ورته وایه نبي چې ماته واحده دې شوې ده ان المساجد لله چې بېشکه جوماتونه لله الله لره دي فلا تدعو تاسو مه راطلب کوئ مع الله سره د الله سره احد یو تن جوماتونه د الله دي چې په جومات کې دا دعوه وکړه چې دا جومات زما دی په جومات کې دا دعوه وکړه چې ته منزله نه راځې جومات حیثیت ختم شو بیا مسجد د الله نه شو دا خو بیا د انسان د ناستې یو ځای شو یوه ډبه شو مساجد د الله دي په دې کې به د الله عظمت د الله بړایي د الله احکام هغه بیانېږي قل ته ورته وایه ماته وحی کړه شوی دی انه بېشکه شان دا دی کله چې ودرېږي بنده د الله رسول علیه السلام یدعوه چې راطلب کوي د الله لره کادو قریبه ده چې وي دا خلک یکونون قریبه ده چې وي دا خلک یکونون وي هغو په دې باندې لبدا راغونډ شوي لبدا راغونډ شوي نبی علیه السلام به چې کله ودرېده وعظ نصیحت به یې کاو نو خلک به په دې باندې داسې شو چې راغونډ به شي یا دا ترجمه وکړه وانه توقفتو چې ماته دې خبرې وایي شوې ده انه شان دا دی لما قام عبدالله کله چې و بنده د الله رسول الله سلام ودرېږي یدعوه راطلب کوي الله لره الله څنګه راطلب کوي قرآن وایي دعوت ورکوي توحید بیانوي کادو قریبه دله جنیات یکونون وي هغو په دې باندې لبدا راجمع شوي زحمه کوونکي راجمع شوي دا څنګه قرآن وایي تعجب کوي د عبادت د هغې نه د قرائت د هغې نه تعجب کوي دا یا وانه د ته ورته وایي چې ماته دې خبرې وایي شوې ده انه شان دی لما کله قام عبدالله چې ودرېږي بنده د الله او بنده د الله څوک دی نوح علیه السلام دی یدعوه راطلب کوي هغو د الله راطلب کوي هغه الله لره کادو قریبه ده چې دا قوم یکونون وي هغه په دې باندې لبدا مجتمع دا قوم به د باندې راجمع شي او دا قتل کوي قل ته ورته وایه انما بېشکه ادعو ربي راطلب کوم رفل ولا اشرک به احدا او زه شریک نه جوړم د الله سره احدا یو تن قل ته ورته وایه اني بېشکه چې ملا املک لکم زه مالک نیم ستاسو دپاره ضرا د ضرر ولا رشدا او نه د هدایت قل ته ورته ووایه اني بېشکه چې زه چې ما لیجیرني من الله هرګز پناه نه راکوي ما ته د الله نه یو تن ولن اجد او هرګز زه نه مومم ما سوا د الله نه ملتحده ځای د پناهی الا مگر بلاغا رسول دی د الله نه و رسالات او پیغامات د هغه د الله پیغامات رسول ومن یعص الله هغه چا چې نافرماني وکړه د الله نه او رسول او د رسول الله نه بېشکه د هغه لپاره نار اور د جهنم دی خالدین پې همیشه وي په دې کې ابدا همیشه فإن له نار جهنم حتی تر دې حده پورې اذا رأو کله چې ویني هغو ما هغه یوعدون چې د هغو سره وعده کړل شوې وه جهنم دی هغه ویني پس یعلمون زره چې معلومه به کې هغو څوک دی اضعف ډېر کمزوری ناصرن په مدد د جهاد د امداد د ناصر نه د جهاد د امداد کوونکي نه و اقلو څوک دی ډېر کم عدد په عدد کې قل ته ورته وایه ان ادري زه نه پوهېږم اقریب نږدې دی ام بعید ما اقریب دی هغه چې ستاسو سره وعده کړل شوې ده قل ته نه زه نه پوهېږم چې نږدې دی هغه چې ستاسو سره وعده کړل شوې ده یا ګرځئ د ده لپاره ربي رب زما امده یو موده وروسته کوي څه وخت وله ګرځئ او ستاسو سره وعده د عذاب شوې ده عالم الغیب عالم دی په غیب باندې فلا یظهرون نه ظاهر کوي الله په غیب خپلو باندې احدا یو تن الله په غیب خپلو باندې یو تن څوک نه عالم کوي چې الله راولېږي خپل غیب چاته وښایي ټول غیب الا مگر من هغه څوک ارتضا من رسول چې غوره کړی دی الله تعالی د رسول ارتضا الا مگر من هغه څوک ارتضا چې راضي دی الله ته غوره کړی دی راضي دی الله د رسول نه راضي دی هغه ته یو خبرې ور وښیي فانه بېشکه دا رسول
فإنه بشک شان داره یسلک ذی بین یدیه مخې د دې رسول ته د رسول علیه السلام مخې ته ځي ومن خلفه وروسته دینه ځي صدا حفاظت کوونکي فرشتې د دې رسول نه مخکې وروسته حفاظت کوونکي فرشتې روانې که دا فرشتې نه وې دا ډېر لپاره ورسره د رسول الله صاحب مخکې ورته فرشتې دي چې دا حفاظت کوي چې داسې نه چې شیطان ولا چېرته د فرشتې په شکل کې رانه شي نو چې شیطان یې څوک به راته نو رسول ته به ویل چې دا شیطان دی فرشتې او چې کله به فرشته دا فرشته لیعلم د دې لپاره چې معلومه کړي رسول ان قد ابلغوا یا چې معلومه کړي دا الله ان قد ابلغوا چې په علم ظاهري سره یا معلومه کړي رسول ان قد ابلغوا چې په تحقیق سره رسولي و هغو د رسولان رسولي و رسالات ربهم رسالات پیغامات چې رسول معلومه کړي چې دیو پیغامات در خپل رسولي و احاطه او احاطه کړل الله تعالی په هغه څه باندې لدیهم چې بنسبت د دیو باندې بیا لدیهم چې په نسبت د دیو کوم علم الله په احاطه کړل و احصا كل شيء عددا او شمیرل دی الله تعالی هر شی عدد جهت عدد نه احصا محفوظ کړی دی الله تعالی هر شی عدد جهت عدد نه یا فإنه شاندار یسلکو من بین یدیه زیب من بین مخې د دې جبرائیل علیه السلام را روان دی د هغې نه مخې ته فرشتې روان دي خلبي شاته فرشتې روان دي رصد عبادت کوونکي لیعلم د دې لپاره چې رسول معلومه کړي ان قد ابلغوا چې په تحقیق سره دې فرشتو رسولی دی رساله پیغامات در خپل چې دې فرشتو پیغامات در خپل راورسول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا سورة مزمل سورة مزمل مکی سورة دریم نمبر سورة دی چې دا نازل شوی سورت مزمل د سورت جن سره مناسبت داره چې سورت جن ختم شو په ذکر د رسول سره په دې سورت کې ابتدا د هغه نه شوې ده چې په خاتم الانبیا پورې متعلق دی چې په رسول علیه السلام پورې څه متعلق دي په هغې سره خاتمه شوې په اولني صورت کې ویل چې وانه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا او دا ویل چې هلته ان المساجد لله دا نو دلته اوس وایي چې قوم الليل الا قليلا بنده د الله چې نبي و ولاړ را طلب کوي الله نو دلته ورته اوس وایي چې د شپې را طلب کوه قوم الليل الا قلیل د شپې مونځ کوه او وان المساجد لله ذکر شو د مساجد سمان عصب قوم الليل الا قلیل لیکن بعض علماء پر ربط کې ذکر کوي چې په صورت جن کې ذکر و تفسیر د کتاب چې قرآن کتاب تفسیر کا او جنیاتو واوردو او ایمان راوړ په دې صورت کې ترغیب د تلاوت د قرآن د قرائت د هغه ته په غیر باندې چې قرآن وایي فقرأوا تاسو لولئ په خپله باندې لولئ نورو ته لولئ ما تیسر من القرآن ورتل القرآن تلاوت کا قرآن ترتیل ده په صورت جن کې اثبات د توحید دلته ترغیب د تلاوت د قرآن ته د پاره د استقامت په توحید چې استقامت په توحید راشي دعوه د صورت ترغیب د قرآن ته او
په قیام اللیل کې سره د اعتماد نه په الله تعالی باندې او سره د عقیدې د توحید سره. دا د دې صورت خلاصه دا د صورت داوره. خلاصه د صورت اثبات د توحید دی، د رسالت دی. مجازات بدله ورکول دی په ایمان باندې. امر دی په صبر باندې چې صبر کوه، تسبیح وایا، قیام اللیل کوه، او په دې کې تقویت د تسلی دی نبی علیه السلام. یا ایها المزمل، اے په صادر کې نغښتو کو دین کیا، نغښته کو دین کې دون کیا چې په ساغه خاخته نغښته شوی. یا ایها المزمل، اے په صادر کې تاوی دون کیا چې ته تاوون کې په صادر کې جسم خپل لرا یا نفس خپل لرا. دا معنی یا ایو المزمل، یا ایو المتلپب، اے تاویدون کیا صادر ځان چاپیر کړل، شړی دې چاپیر کړل. یا ایو المزمل، اے په صادر تاوهون کیا د چانه ته صادر چاپیرون کې د جسم خپل نه د نفس خپل نه. دا ترجمه وکړه څنګه صادر د ځان چاپیرول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله په غار حرا کې فرشته رااله، نبی علیہ السلام بعد نبوت نه مخکې تلل غار حرا ته. اوږده واقعه ده. نو چې کله رسول علیہ السلام په غار حرا کې و، په غار حرا کې و رسول علیہ السلام، نو دته فرشته رااله جبرائیل علیہ السلام، او د دې سره بحث مباحثه وکړه. اقرأ باسم ربک الذی هو ما غلجمان بقارئ. حدیث نو رسول علیہ السلام خدیجة الکبرى ته راغی، نو هغه ته ویل زملونی زملونی، ما باندې صادر وارته وي، ما باندې صادر وارته وي. الله دا آیات نازل شو، پټ کوي مال را په صادر کې. بعض علما ذکر کوي کله چې جمع شو قریش په دارالندوه کې، نو چا به ویل چې نبی ساحر دی، چا به ویل چې ساحر مجنون دی، چا شاعر دی. هغه به دا خبرې کولې. نو الله جل شانه او رسول علیه السلام به هغه غمجن کېده. نو چې کله به هغه غمجن شو را بغې، نو په صادر کې به ځان ورغښته. الله دا چې قوم اللیله، دا شړی او صادر د نبی علیه السلام څومره حضرت عایشه وایي چې دا 14 ګزه وه، نیمه وه په ما وه، نیمه وه په رسول علیه السلام، او دا د وړۍ نه جوړه وه. دا صادر و د نبی. قم پاسا اللیل د شپې الا قلیل، مگر لږ ټیم، د لږ ټیم نه علاوه لږ ټیم د کېږه ور پاسه. او داسې د دې اوس بیان راغلی، دا لږ بیان راغلی، نو استثنا د مجهول نه نشوه چې مستثنا منه مجهول دی. نصفه ودرېږه تر شپې مګر لږه، نصفه نیمه د شپې، نیمه د شپې قلیل دا چې نیمه شپه ودرېږه، مګر نیمه شپه مه ودرېږه. او انقص یا کم کا د دې نیم نه قلیلا، لږ د نیم نه لږ ټیم کم کا، دغه خوب کوه او نور ودرېږه، د شپې عبادت کوه. دا صلات اللیل چې په ابتدا کې په نبی علیه السلام او په امت باندې فرض، بیا وروسته آیاتونه راغله دا منسوخ شو. او زید علیه آیات په دې نیمایي باندې زیاتې کا. ورتل القرآن، تلول قرآن ترتیلا، په دمه دمه، قرآن په دمه دمه.
یو خو د قاریانو قرآن د زړه بدله شي د خوار کا دا قرآن خو سړی د لذت دپاره وایي چې ما ته لذت حاصل شي ما د به دی کې یو خوند راشي د الله کلام دی دی واورم دا به داسې اوار وایي چې ته به حیران شي چې لکه دا څنګه په تراو کې داسې قرآن وایي دا قرآن راته بدوایي کوي که دا د ثواب دپاره نو قرآن چې چېرته په تراو کې وی په آرام سه په دمه سه په شوق ذوق سه یو سپاره دې وشي که نه نیمه سپاره دې وشي څه خبره ده انا بېشکه موږ سنلقي زموږ وارته علیک په تا باندې قولا ثقیلا یو وینا مضبوطه او وینا مضبوطه څه شی دی قرآن دی چې د دې لپاره وزن دی رجحان دی دا څه زیاتې خبرې نه دي قولا وینا ثقیلا داسې وینا ثقیله چې دا په تأمل سره په دې باندې ګران ده په دې قرآن کې تأمل او سوچ کول دا په دې کې ګران دي داسې قرآن دی ثقیله چې دا ثقیل دی په تله کې د قرآن ثقل لري چې نبي علیه السلام به ته به وحی وشوه او دا به په اوښه باندې و نو دا چې وحی به په نبي علیه السلام راله نو دا اوښه باندې به ښکته شوه طاقت به نه و چې حرکت وکړي دا کلام ثقیل دی حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها چې ما نبی علیه السلام دلو چې باغ باندې وحی راغلی وه په ورځ کې چې ډېره سخته یخني وه په رسول علیه السلام چې وحی راله خوله دې وایي دا کلام ثقیل دی ان ناشئة اللیل بېشکه پاسېدل د شپې دا اشد ډېر سخت دی وطعن په پامال کولو کې و اقوم او ډېر سیده دی قیله په وینا کې بېشکه پاسېدل د شپې دا سخت دی په پامال کول چې نفس ته غواړي چې دا پامال شي ومنډلی شي د شپې پاسه ناشئه مصدر دی یا اوقات د شپې نهوز ودرېدلو ته وایي ودرېدل د شپې ان لکه بېشکه ستا لپاره ای نبي په نهار په ورځ کې صبحا طویلا تصرف دی ډېر په ورځ کې خو نه وزګارېږي تصرفات دي طویل یو ځای کې نه ته د دعوت دپاره ځې بل ته دعوت ورکړې وپود را روان دي وپود به راځي واذکر اسم ربک یادوه ته نوم در خپل وتبتل الیه وتبتل او ته منقطع شه الله ته تبدیلا به منقطع کېدلو شه هر څه پرېږده الله ته منقطع شه رب المشرق چې رب د مشرق دی او د مغرب دی لا اله نشته لایق دی بعد مگر یو الله دی فاتخذه ته ونیسه دې لره وکیل کارساز وصبر ته صبر کوه علی ما باغ څه باندې یقولون چې وایي وهجرهم ته پرېږده ګذره هجرا جمیلا به پرېوتلو ښه سره پرېږده ګذره هجرا په پرېښودلو ښه سره الله ذکر کوي وزرني ته پرېږده ما لره والمکذبین او دروغجن کوونکي چې خاوندان د نعمت دي ومهلهم ته مهلت ورکړه ګذره قلیلا لږه پرېږده ما لره او چې کوم دروغجن دي هغه پرېږده دا تهدید دی انا بېشکه لدینا موږ باندې انکالن زولني دي و جهیم او جهنم دی و طعام دی ذا غصة خاوند د مرۍ کې د ختلو و عذاب دی الیما درناک یوم باور باندې ترجف الارض چې وبخوځي ځمکه والجبال غرونه وکانت الجبال بغرونه کثیبا مهیلا ډېره کوي کثیلا شګې جمع شوې مهیلا بهیدونکې کثیب هغه شګې جمع شوې مهیلا چې بهیږي خپه بېږدي وښیي انا بېشکه موږ ارسلنا موږ لېږلی الیکم تاسو ته رسول شاهدن علیکم گواهی کوونکی علیه په تاسو باندې لکه څنګه موږ لېږلی الی فرعون ته رسول او فرعون ته چې رسول راغلی و هغه موسی علیه السلام ځکه چې موسی علیه السلام خو بني اسرائیلو ته مو فرعونیانو ته مو فعصا فرعون نافرماني کړې وه د فرعون د رسول
الله وی فاخذناه موږ نیولی د لره اخذن وبیلا په نیولو سختو سخت او هغه نیول سخت دا و چې الله عذاب هلاک فکیف څرنګې تتقونه تاسو به ځان بچ کوئ که چېرته تاسو کفر کوئ نو څرنګې به تاسو ځان بچ کوئ یومن د ورځې نه چې ورځ د قیامت ده چې ګرځئ الولدانه هلکان شیبا بوډاتوب بوډاګان داسې ورځ چې هلکان بوډاګان ګرځئ السماء اسمان منفطرون پریوت شلیدونکی دی بیه پیه په دې ورځ کې کان وعده د وعده د الله تعالی مفعول عقل شوي ان هذه بشک دا تذکرة نصیحت ده فمن پس هغه چا شاء چې خوښوي د هغه ودنیسي الی ربه رغفل ته سبیلا لار ان ربک بشک رب ستا یعلم پیژني انک بشک چې ته چې تقوم ودرېږې ادنا نږدې من ثلثي اللیل د دوو ثلثو د شپې پورې د دوه تهایي د شپې پورې ونصفه او نیمه شپه ودرېږې وثلثه او ثلث د شپې ودرېږې وطائفتون او طائفه من الذین دا کسان نه معک چې سره ستا سره دي دا کسان نه معک چې سره ستا سره ان ربک یعلم سعید بن هشام بن عامر وایي چې ما حضرت عائشې ته وویل رضی الله تعالی چې ما ته د رسول علیه السلام د شپې د ودرېدل نه خبر راکړه نو هغې وویل چې نبی علیه السلام باندې الله قیام اللیل د شپې ودرېدل په اول د دې صورت کې فرض کړي قوم اللیل الا قلیلا رسول علیه السلام او د هغه صحابه یو کال دقه د شپې مونځ به یې کاو دا پې فرض کله چې دا 12 میاشتې وروسته ان ربک دا نازل شو نو په دې کې تخفیف راغی نو قیام اللیل بیا تتو وګرځېده وروسته د فرض نه مخکې فرض و بیا تتو وګرځېده نو قیام اللیل الله په مخکې کې فرض کړي بیا څه شو په دې کې تخفیف راغی او فرضیت یې ساقط شو اوس یې فرضیت په دې باندې ساقط شوی دی والله الله تعالی یقدر اللیل په اندازه کوي شپه او نهار ورځ علما معلومه کړل الله تعالی ان لن تحصوه چې تاسو هرګز طاقت نه لرئ د دې چې نیمه شپه ودرېږئ یا زیات یا کم فتاب علیکم نو متوجه شوی الله په تاسو باندې په رحمت سره فقرؤ تاسو لولئ هغه تیسر من القرآن چې آسان وي من القرآن د قرآن نه هغه چې آسان دی د قرآن نه هغه لوله څومره د قرآن نه آسان یې هغه لوله لمونځ کوه فقره قرات یعنې پس ولو لمونځ کوئ هغه چې آسان وي تاسو ته صلات لنسم آسان وکړه فرضیت یې ختم شو امام ابو حنیفه ذکر کوي چې فرض په مانځه کې مطلق قرائت دی فقرؤ ما تیسر هغه چې آسان وي د قرآن نه دلیل یې دا دی فاتحه بخصوصها فرض نه ده دا واجب ده امام شافعي ذکر کوي چې سورت فاتحه ونه ویله مونځ یې ونه شو هغه د نبي علیه السلام احادیث ذکر کوي لا صلاة الا بفاتحة الكتاب من واجه د دې په سند کې ایوب او بعض راویان بکیري چې د هغو نقل بالمعنا کړل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب د هغه نه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب جوړ کړل او من وایو چې ابو هريره رضی الله تعالی ذکر کوي چې امر کړو ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اخرج جوزا ان اخرج جزوزا مو اعلان وکم چې لا صلاة نشته الا بقراءت د قرآن سره اگر که فاتحة الکتاب نو دغه حدیث ته معلومه شوه دارقطني ذکر کړل چې مونږ نشته مګر په قراءت د قرآن سره اگر که فاتحة الکتاب دی
نو مونځ په قرائت د قرآن سره مونځ نشته مگر په قرائت د قرآن. نو قرائت د قرآن پره شو. علما معلومه کړل الله تعالی معلومه کړی و الله په علم ظاهري معلومه کړل الله په علم ظاهري سره ان سيكون زرد چې وي ساتونه مرضا بیماران و آخرون نور یضربون فی الارض سفر کوي باغو په مکه طلب کوي والا فضل الله نه فضل الله معاش دی حلال رزق دی چې هغه به طلب کوي و آخرون نور دی چې قتال به کوي هغه په لار د الله کې. نو تاسو د نو ټوله شپه مونځ او نیمه شپه صلات اللیل د باندې فرض نه شو ځکه چې تاسو نشئ کولی. نو څه کوئ فقرؤ تاسو لولئ هغه چې آسان دی د قرآن نه فقرئ صلو مونځ کوئ څومره ته آسان راکوه. واقیموا الصلاة او قایم کوئ مانځه را ورکوئ زکات و اقرضوا الله تاسو قرض ورکوئ الله لره قرضا حسنا قرض ښه. وما هغه تقدمو چې تاسو وړاندې کوئ د پاره نفسونو خپلو من خیر د خیر نه تجدو تاسو بیا موئ د خیر لره عند الله په نزد الله هو دا خیرا غوره دی و اعظم او ډېر لوی دی اجر په اجر کې. واستغفر الله تاسو بخښنه طلب کوئ د الله نه بېشکه الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربانه دی. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر قم فانذر. دا سورت مدثر دی. دا سورت مزمل سره یو شانتی دی. په دواړو سورتونو کې ندا ده یا ایها المزمل یا ایها المدثر نبی دی. دواړه سورتونه په یوه واقعه کې نازل شوي دي. د چا واقعه ته ما بیان. په اول سورت کې په سورت مزمل کې ذکر د مکذبینو عام او په دې کې احوال خاصه د پاره د مکذبینو ذکر شوي. دا په سورت مزمل کې امر په قیام د لیل سره هغه عبادت خاصه دی او دلته امر دی په انذار سره او په دې کې تکمیل د غیر دی. او ما تاسو ته ویلي چې سوره مدثر د سورت مزمل نه وروسته نازل شوی. دا و د سورت تحفیظ دی په ابلاغ د قرآن چې قرآن ورسوي چې اظهار د عظمت د الله تعالی راشي په بیان د توحید سره. خلاصه صورت په دې کې انذار دی مقصوداً چې انذار وکړه. تفصیلی ده پکې نبی علیه السلام ته طبعا اثبات د قیامت دی اشاره د بعضې واقعات دا د دې صورت خلاصه. او تاسو د رسول علیه السلام لوی مقام ته وګورئ. الله ورته داسې نه وایي لکه یا نوح یا ابراهیم او رسول علیه السلام ته یا ایها المزمل یا ایها المدثر دا الفاظ ورته وایي. دا ورته ولې وایي؟ دا ورته د دې لپاره وایي چې د رسول علیه السلام هغه کم هیئت او کم شکل کې چې دی هغه شکل او هیئت الله تعالی ته محبوب او غوره دی هغه ذکر کوي. دا مطلب یا ایها المدثر اے پټې دنیا پسادر کی قم پاسا پانزر وی ربط و ربک و در خپل پکبر عظمت بڑائی بیان کا و سیابک و کپڑے خپل پتواہر فاکے کا. میرا د سیابو نه یا عمل لے چې عمل پتواہر پاک د سیابو نه یا قلب لے زړه پاک و سیابک و سیاب ستا جسم دے پتواہر پاک کا. دامت سیابک کپڑے خپل هن لباس لکم زنانه دي آل خپل لباس طاهر پاک آل خپل پاک. لہذا کپڑے پاک کا د دې وجې نه علما ذکر کوي چې کله مانځه ته ودرېږي نو نجسو کپړو کې به نه ودرېږي. احناف ذکر کوي چې په قدر د درهم ګندګي وه کپړو ته لګېدلې وه نو د هغې نه ځان ساتل
د هغې نه ځان ساتل ګران دي. نو هغه کله چې مونځ وکړو هغه درته عفه ده. عفه په دې باندې ده چې اعاده ده باندې واجب نه ده، ورنه ګناهګار خو یې هغې چې کپړه کې ګندګي لګېدله او این ځای نه مونځ پکې کې، نو لهذا خو به بیا خامخا عفه دا مطلب چې مونږ د ورسه وشو خو ګناهګار پې دا مطلب دی. نو په دې کې اوس کومه د عیب خبره ده چې په احنافو باندې اعتراض بې ځای کي. والرجس او د بوتانو نه پاوجرو ځان وساته. ولا تمنن ته احسان جتلای مکوه تستکثر چې ته زیات کي. لا تم احسان جتلای مکوه تستکثر ته زیات. یا ولا تمنن ته احسان جتلای مکوه په رب خپل باندې هغه چې تا بار کړی دی د بوج د نبوت نه. تستکثر په شان ده د هغه چا چې زیاتوالی طلب کوي. هغه بوج تستکثر په شان ده هغه چا چې زیات کړی، هغه بار په سبب د غیر سره، په سبب د غیر سره څه بوج زیاتې کړی. نو داسې مه کېږه چې په سبب د غیر سره چا بوج زیات کړلی او تم دا وایې چې الله تعالی ما ستا هغه اثقال د نبوت، ثقل بوج د نبوت هغه مې په ځان باندې حمل کړلی او د هغه سړي په شان ته مه کېږه چې هغه په سبب د غیر باندې څه بوج په هغه باندې راغلی او هغه بوج ګڼي. داسې مه کېږه بلکې د نبوت بوج او ثقل مه ګڼه. دا مطلب لا تمنن ته مه ورکوه عطیه تستکثر چې ته طلب کې ته زیاتوالی طلب کې. دا کار مه کوه چې تا د هغه باندې زیاتوالی درکړی شي. لا تمنن بعضې وایي لا تمنن ته ضعیفه کېږه مه، ته ضعیفه کېږه مه. تستکثر او دا عمل خپل کثیر مه ګڼه چې زما عمل ډېر دی. لا تستکثر دی دا دی. ولا تمنن ته عمل مه کوه طاعت کې او تستکثر چې ته طلب کې ثواب. داسې مه کوه چې عمل کې او ثواب یې طلب کې چې ماله ثواب زیات راکړه. ولربک د رب لپاره پاستر صبر کوه. فاذا نقر کله چې بوکې وکړل شي په ناقور به شپېلۍ کې فذلک نه دغه یومئذ فذلک دغه یومئذ په دغه ورځ یوم ورځ دغه په دغه باندې ورځ د عسیر سخته علی الکافرین په کافرانو باندې غیر یسیر غیر آسانه ده. زرنی په کافرانو کې یو سړی ولید. دی ولید بس دا ویل چې زه ولید بن مغیره دی به دا ویل چې انا وحید بن وحید یم. وحید بن وحید دا چې زه په قوم کې یکتا یم، زما مثل نشته، زما د پلارم مثل نه. دې آیاتونو ته اوس وګورئ. ولید بن مغیره راغی نبی علیه السلام ته. نبی علیه السلام په دې باندې قرآن ووایه. نو د ده زړه ورته نرم شو ولید ته. ابو جهل ته دا خبره ورسېده. نو ابو جهل ورته وویل چې ای تره قوم ستا اراده لري چې ستا لپاره مال جمع کړي او تالی درکړي، ځکه چې ته غریب شوی مطلب یې دا دی او تا ته د محمد علیه السلام تر هغه ته راغلی وي چې تا ته څه مال میلاو شي چې د هغه څه کم دی. نو د دې لپاره تاله موږ چانده را جمع کوو. هغه ویل چې دا کار خو ما نه دی کړی، زه خو د مال د چاندې لپاره هغه ته نه تللی. ابو جهل دا ولید په غوسه کې راوست. دی ابو جهل دی ولید ته ویل چې قوم ستا نه راضي کېږي حتی چې ته په دې نبي کې څه خبره وکړي. نو د اوس دغه حالت ذکر کوي الله چې د فکر وکړو، تجویز یې وکړو، دا
دا شونډې دغه د خولې راغونډه کړه او شکل یې بدل کو بیا ویل چې ان هذا نه دی دا مګر دا قرآن مګر سحر دی چې رانقل شوی دی او نه دی دا مګر قول د بشر دی. الله په دې ځایونه کې د دغه کافر هغه مزامت او قباحت ذکر کوي. دا اوس کافر وایي زرنې پرېږده ما لره الله وایي د کافر او هغه چې ما پیدا کړی وحیدا تنها د به ځان ته وحید دا ما پرېږدئ الله ماله دا پرېږدئ ما لره زر مال پرېږدئ دا تهدید دی. وجعلت له ما ګرځولي د هغه لپاره مالا مال ممدودا اوږد کړی شوی ممدود طویل او ما طایفه پورې تقریبا باغونه هلته نږدې شي وبنین او زامن شهودا حاضر لهذا زوی هغه دی چې هغه ستا په خدمت باندې راشي تا ته حاضر وي نو ولید د هغه داسې زامنو چې دا به ته به هر وخت حاضر باش ولاړو نو چې زوی ستا خدمت نه کوي ستا په طرف نه درځي لهذا نو په تا باندې به دغه باندې به څوک څه وکړي په زوی به سړی څه کوي نو د دې ولې داسې زامنو شهودا چې حاضر وو زه یو سړي زه ته لاړم نو دا هغه یو میلمه ومه هغه د زامن دا به پلار به زما سره ناست و او زوی به راغلی جګ به داسې ودرېده دا دله باچا د میلمه خدمت وکړي. ومهدت له الله وایي چې ما خور کړی د هغه لپاره تمهیدا په خورولو د عیش سره پراخه عیش مې ورکړی و ثم یطمع بیا هغه امید لري ان ازیده چې زه به زیاتې وکړم ان ازیده به زیات کړم کلا هرګز نه دا خبره انه بېشک هغه کان و لآیاتنا د آیاتو زما عنیدا مخالف عنید هغه اوښته وایي چې د لار نه تر کناره کش کېږي سأرهقه ذرا چې زه به داخل کړم هغه لره صعودا هغه ډېره کوي سختې ده صعود غر دی د اور نه چې په دې کې به اویا کاله خیږي بیا به راښکته کې رالویږي ته بیا به داسې خیږي. اوس ګورئ انه بېشکه دغه سړي دی ولید فکر فکر یې وکړو وقدر او تجویز یې کړه قدر تجویز یې کړه فقتل قتل شي الله وایي دا څرنګه یې قدر د تجویز کړی ثم قتل بیا دې قتل شي که به څرنګه یې قدر د تجویز کړی ثم نظر بیا یې کتلي ولید کتلي ثم عبس بیا یې تندی ترې کړی وبصره مخ یې متغیره کړی بصره خولې کټوټی کړی و دا ترجمه علما کړل ثم ادبره بیا ګرځېدلی و په شا واستکبر او تکبر یې کړی او ویلو چې ان هذا نه دا قرآن مګر سحر دی یوسر را نقل کړی شوی نه دا مګر قول د انسان دی دا ویلي سأصلیه الله وایي زه دا چې زه به داخل کړم دې زره سقر ومې جهنم ته چې ومه طبقه ده په جهنم کې د اور وما ادراک سره پوه ستا ما سقر چې سقر سره لا تبقي نه باقي پاتې کوي ولا تذر او نه ختموي لواحة للبشر ورانونکې دی للبشر پوستک بشر لره انسان لره بشر پوستکی لره متغیر کوونکې دی ترجمه علماء کړله علیها په دې جهنم باندې 19 نلس پرشتي وما جعلنا موږ درې ګرځولي اصحاب النار خاوندان د اور پرشتې چې په اور مقرر دي الا ملائکة مگر پرشتې او موږ درې ګرځولی شمار د دیو الا فدة مگر فدنه د پاره د هغه کسانو کبرو چې کبر کړی هغو لیستیقن دپاره دی چې یقین وکړي هغه کسان چې ورکړل شوي هغو ته کتاب ویزداد الذین او زیاتې کړي هغه کسان چې ایمان راوړی و ایمان ولا يرتاب الذین او شک ونه کړي هغه کسان اوتو الکتاب چې ورکړل شوي هغو ته کتاب والمؤمنون مؤمنان وليقول الذین او د دې لپاره وایي چې هغه کسان چې پړون دا هغو کې مرض او والکافرون او کافران دا وایي ماذا چې شه دی اراده کوي الله تعالی په دې باندې مثلا مثال کذلک همدارنګه ګمراه کوي الله تعالی هغه څوک یشاء چې خوښوي هدایت کوي هغه چاته یشاء چې خوښوي او نه پېژني لښکرې د رب ستا الا هو مګر یو الله
او نه دی دا لښکرې وما یو نه دی دا شمار د عدت د فرشتو الا ذکرا مگر نصیحت دی للبشر یا نه دی د آیاتو د قرآن مگر نصیحت دی للبشر د پر د انسان آیاتونو ته وګورئ الله وایي چې کله دا آیات نازل شو چې په جهنم باندې 9 فرشتې دي 19 فرشتې دي نو دا خبره د کافرانو دپاره فتنه وګرځېده په کافرانو کې یو بدماش تو هغه ته ابوالاشد بن اسد بن کلدا الجهمي ویلو هغه راپاڅېد او د کافرانو ته ویل چې د 19 فرشتو ذمهوار یم او ای قریشو دا 2 فرشتې به تاسو ونه نیسئ 19 فرشتې قریش راوچت شو د جرأت مظاهره وکړه الله دا آیات نازل چې دا شمار من ګرځول فتنه د پاره د هغه خلکو چې دیو کفر کړل او بل چې اهل کتاب یقین وکړي چېرې د هغو په کتاب کې هم اهل کتاب هم په کتاب کې دا ذکر و چې فرشتو تعداد د جهنم 19 دی مؤمنان دپاره ایمان زیاتی شي او منافقان او کافران وایي چې په دیو پړلون چې الله په دې باندې څه اراده کوي په دې باندې مثال کله هرګز خبره اول قمر الله و زما د قسم په سوموي واللیل په شپه باندې اس په هغه وخت کې ادبره چې دا شپه په شا باندې لاړ شي ادبره چې دا شپه شا راوګرځي اوس صبح الله و زما د قسم په سر اذا په وخت کې اسپاره چې دا سحر روښانه شي انها بشک دا قیامت لإحدى الكبر خامخا یو د لوی واقعاتونه دي نذیرا ایرونکی دی للبشر دپاره د انسان لمن دپاره هغه چا شاء منکم چې خوښوي ستاسو نه هغه څوک چې خوښوي ستاسو نه نو وړاندې شي جنت ته او یتأخر یا وروسته شي یتقدم وړاندې شي نیکۍ ته یا دې مؤخر شي کل نفس هر نفس بما باغ باندې کسب چې کسب کړی و هغه رهینة بند کړی شوی هر نفس هغه بند کړی شوی دی په ګناهونو پورې کومو ګناهونه چې کړلي په هغې باندې نفس بند دی الا مگر اصحاب الیمین خاوندان د نیکۍ ښی لاس والا هغو به د خپل نفس دا هغه بندول نه خلاص کی په اعمالو صالحو سره فی جنات په جنتونو کې به یتساءلون سوال به کوي هغو د یو بل نه عن المجرمین د مجرمانو متعلق یا سوال به کوي هغو د مجرمانو نه ما سلککم چې شری داخل کړی او تاسو لره په سقر په جهنم کې قالو وای به جهنمیان لم نکو نو منگا من المصلین د مونځ کوونکو نه او نو منگا چې طعام ورکړی مسکین ته او منگا ننوتو مال خائزین سره د ننوتلو سره ننوتونکو سره په باطل کې وکنا او منگا نو کاذب چې منګ دروغجن کاو بیوم الدین مراد د جزا سزا حتی تر دې د پورې اتانا چې راغله موږ ته الیقین فما تنفعهم نو نفع نرسول هغو ته شفاعت الشافعین شفاعت د شفاعت کوونکو فما لهم څه اجر دیو لره چې د نصیحت نه معرضین مخړونکي دي کأنهم گویا هغو حمر خردي مستنفره تښتېدونکي فرت تښتېدلي من قصورها د منظرینه یا تښتېدلي من قصورها د اوښتونکو نه بل یریدو بلکې اراده لري کل امرئ ارن سړی د دیونه ان یؤتا چې ورکړه شي هغه ته صحفا صحیفې منشره ورکړه شوي کله هرګز نه دا خبره بل لا یخافون نه یریږي هغو الاخرة د آخرت نه کله هرګز نه انه بېشکه دا تذکره نصیحت دی د قرآن فمن شاء پس هغه چا چې خوښوي ذکرها په نصیحت سره دی ونسی هغه د قرآن لره یا فمن شاء هغه څوک چې خوښوي ذکرها نو نصیحت د قبول کړي هغه د قرآن نه وما یذکرون
او نه الا وما يشكرون او نسیات نه قبل هغه الا مگر چې خوښه شي د الله او الله تعالی اهل التقوى اهل تقوا دی او اهل المغفره او اهل مغفرت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. دې آیات سورت ته وګورئ. دا سورت قیامت دی. په سورت قیامت د سورت مدثر سره ربط دار چې د سورت مدثر په آخر کې دا ویلو بل لا یخافون الاخرت چې نه یریږي هغه د آخرت نه وروسته د ذکر د جنت او د نار نه او دا خلک چې د آخرت نه نه یریده نو دا ول نه یریده چې ځکه چې دیو آخرت منوده نه. په دې صورت کې دلیل دی به د قیامت باندې به قیامت د راوستلو باندې دلیل دی. بعض علما ذکر کوي چې په صورت مدثر کې زجر دی په معرضین د قرآن چې د معرضین د قرآن و هغو له زجر دی. دلته تخفیف اخروی دی د هغو لپاره. په صورت مدثر کې تحزیز دی په تبلیغ د قرآن، دلته بیان د ادب دی لپاره تعلیم د قرآن ادب ذکر کیږي. دعوه د صورت اثبات د قیامت دی د بیان. خلاصه صورت بیان د احوال د قیامت دی تفصیلا. بیان د حالت د مرګ دی. دلیل په بعثت باندې او ابتدا کې خلق د انسان ذکر کړل. لا اقسم الله و اذا قسم زماره قسمی په ورځ د قیامت لا زائد دی. ولا اذا قسم قرم بنفس اللوامه په هغه نفس چې ملامت کوونکی دی. نو دا لفظ لوامه کم نفس هغه نفس لوامه چې دا ملامت کوونکی دی. دا نفس پاجره دی چې دا نفس ملامت کوي په دنیا چې دنیا له زیاده طلب نه کړه مال له طلب نه کړه په دې باندې ملامت کوونکی. بعض علما ذکر کوي چې مراد د نفس نه لفظ لوامه دا هغه نفس متقیه دی چې دا به په قیامت کې نفس ملامت کوي چې تا ولې تقصیر کړی دی په تقوا کې. بعض وایي چې نفس لوامه عام دی. دواړو لفظ نفس مطمئنه هم نفس متقیه ته چې هغه به تا ملامت کوي چې تقوا یې ولې نه کوله. لوامه دی هغې ته هم شامل دی چې په دنیا کې به د نه بس تا ملامت کوي چې دنیا به یې ډېره حاصله کړې وي. دواړو ته شامل دی. آیا حسب الانسان ہو یا گمان کہ انسان اللہ نجمع چه ہرگز اللہ نجمع عظامها چه من ہرگز نجمع کو آڈو کرے دا گمان بلا او قادرین من قادر علی انو سویہ چه من برابر کو بنانہو گوتے دا سرون دا گوتے دا برابر گوتے والا برابر بل یرید الانسان ہو بلکہ اراد الانسان لیبجورا چه دا پجور وکی امامها مخیخ پلتا گناهونه وکي فجور مخې ته بعد قیامت ته د هغې نه ته فجور وکي گناهونه وکي او قیامت دروغجن کي چې قیامت دروغ دی. یسألو سوال کوي ایانه کله به یوم القیامه ورځ د قیامت فاذا برق البصر کله برق البصر چې بیرته پاتې شي وپړکېږي البصر سترګې کله سترګې وپړکېږي نو پړکېدل د سترګو سره چې سترګې دې بالکل بیرته پاتې شو چې مړ کېږي سترګې بیرته پاتې شي. وخسف القمر بنور شي قمر نور بنور شي. وجمع الشمس والقمر او جمع کړل شي نور او سپوږمۍ قیامت کې به دواړه یو ځای شي داسې به راوار د انوار د سپوږمۍ. یقول الانسان وی به انسان یومئذ این المفر چېرته د تېښته
چرته زیره تیختی کله هرګز خبر الله وزرا نشته اخلاص الی ربک رب ستا ته په دغه باندې المستقر انتها ده یونبأ الانسان خبر به ورکړي انسان دا یومئذ په باندې بما باندې قدمه چې هغه مخکې لېږلي و اخره وروسته پرېښي چې تا مخکې د عمل را لېږلی اوس دا پرېښي بل انسان بلکې انسان علی نفسه په نفس باندې بصیرة لیدونکی دی خپل نفس به بیایني چې زما دا را ګناهونه دي دا مې عمل دي ولو القا اگر که آرتی دا انسان معاذیره پردې خپلې معاذیر پردې په خپل ګناهونه باندې به پردې راړتی اگر که پیش کوي معاذیره عذرونه خپل عذرونه پیش کوي لا تحرک به لسانک ته مخ جواب باندې باندې جواب خپله لتعجل به د جلدې وږي باندې جبرائیل علیه السلام به چې کله راغی جبرائیل علیه السلام به چې کله قرآن وی نو رسول علیه السلام به ورسره سم قرآن وی د دې لپاره چې زمانه هیر نشي زه یاد کم الله د آداب نبی علیه السلام ته ورکړي لا تحرک به ته مخ جواب دې باندې لسانک جب خپله جب پې نه خوځولی کېږي شونډې به خوځولې خو د دې ژبې له هم حرکت څه دخل خو شته په شونډو خوځولو کې که نه دا دی او د دې وجه نه په حدیث کې شفتین راځي چې نبي اسلام به شونډې خوځولې زر زر نو نبي علیه السلام په حدیث کې شونډې ذکر کړلي او الله یې ژبه ذکر کړله ځکه چې ژبه پټه ده خبرې خو دا په دې ژبه چې اله کوي که نه ان علینا بېشک من جمعه جمع کول لري قرآن دی الله به جمع کو په سینه ستا کې و قرآن و قرات کول لري په زبان ستا قرات کوو فاذا قرأناه کله چې من قرات لري قرآن وکړو فاتبع قرآنه نو ته تابعداري وکړه قرات لري ترې قرات لري تابعداري کوه ثم بس ان علینا بس بیا به موږ باندې بیانه بیان د هغه بعضې خلکو په دې کې اوس دومره مو اوږدې خبرې شکر کړلې چې لا تحرک به لسانک دا اوس د دې جملې ربط نشته ځکه چې مخکې دا وایي چې د قیامت حاله ذکر کېږي بل انسان علی نفسه بصیرة ولو القا معاذیره او بیا په منځ کې لا تحرک د دې وایي ربط د دې څومره واضح د دې ربط دفترې چې یو سړی یوه خبره کوي پاکې یو ماشوم راشي او ستا ته لاس ته ورواړي تا هغه ماشوم په لاس سره داسې دفه کړي او خپله خبره جاري وساتي نو دا ماشوم ته د دې لپاره دفه کو چې یاره زما په دې خبره کې څه خلل نقصان را نه شي نو دا په رسول علیه السلام باندې خو به وحی راتله نو دغه وحی پرې راغله یونبأ الانسان بما قدم و اخره بل انسان علی نفسه بصیره ولو القا اوس په دې کې دا و چې د رسول علیه السلام الله ادب ورته ذکر کوي چې یاره وحی کله راځي نو ستا ادب دې ته دا کوه او بله خبره کله بل تحبون العاجله هغه جاري شو دا مطلب دی نو د وحی په منځ کې ادب د وحی بیانول دا چې دا ربط لري د دې آیات نه معلومه شوه چې مونږ به د امام پسې قرأت سورت فاتحه نه وی ځکه چې نبی علیه السلام د جبرائیل علیه السلام څخه قرآن یو ځای وایي الله یې مونږ دا مه کوه فاذا قرأناه کله چې موږ قرأت وکړو دی نو فاتبع قرآنه او د فاتبع ترجمه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې فاستمع له غوږ ورته کښېږده وانصتو خاموشه شه چې غوږ ورته کښېږده خاموش د عبدالله ابن عباس بخاري کې دا ذکر کړله نو چې کله قرآن ته ورته خاموش شي ثم بس ان علینا کله نه دا خبره بل تحبون العاجله خو خوی تاسو العاجله دنیا تا دنیا خو د دنیا د دې سره بداله چې ګور الله بهشکه باندې جمع کول دی نه چې دا خو موږ جمع کوو په سیاستا کې دا راګه موږ باندې دنیا را چاله دنیا ورکو کله بل تاسو دنیا خو خوی چاله موږ ورکو چاله نه ورکو دا وتذرون الاخره او تاسو پر دې اخرت او جون ډیر مخونه یوم دې مزه باندې ناظرتون کتون کې وای رافلتا ناظرتون تر تازه به رافلتا کتون کې وای او جون ډیر مخونه یوم دې باندې باصرتون متغیره
تظنو ګمان به کوي دا نه پس ایو فعلا چې کړی شوی دی باندې پاقرتون ماتوالی دملا شمله یې ماته کله هرګز نه ده خبره اذا بلغت التراقیه کله چې راورسېږي دا روح التراقیه ستوني ته مړ کېدی مخ به دله قبلې ته راوګرځي او روح به د راوخېږي دې ستوني ته به را روانوي وقیله وبه ویلی شي من راق څوک دی دموونکی هغه وخت کې ډاکټر ولا راولئ طبیب ولا راولئ اوس ظن او ګمان به وکړي دا سړی انه الفراق چې بېشکه دا الفراق جداوالی دی اوس خو دله آل د مال د دې نظم والتفت الساق بالساق تاو بشي پنډۍ بالساق د پنډۍ نه څه مطلب یعنی شدت به متصل شي په شدت پورې علما دا ترجمه یو شدت به پسې بل پسې متصل شي یو شدت د مرګ دی بل د آخرت ته را روان دي بل شدت د دنیا دی چې د مال او اهل او عیال نه ځي والتفت الساق راتاو به کړل شي الساق پنډۍ د کپن بالساق د پنډۍ د انسان نه دا ورته راتاو والتفت الساق بالساق یا ساق بالساق دا مطلب دی چې راجاو بشي په دې باندې دوه سخت کارونه یو سخت کارونه یو دا دی چې د انسان به مال پاتې کېږي دنیا به پاتې کېږي دا سخت کار دی بل طرف ته سخت کار دا دی چې دا به آخرت ته ځي آخرت کې به اعمالو ته ګوري زما د نیکۍ څه اعمال دي یا د دې ټول نه دا ترجمه وکړه والتفت الساق تاو بشي پنډۍ بالساق د پنډۍ نه دا پنډۍ چې کله سړی مړ کېږي د ډېرو سختۍ نه راواخلي د دې بلې پنډۍ دی داسې تاو کړي زرګدن چې کله شروع شي الى ربک رب ستا ته په دغه ورځ باندې المساق تللي فلا صدقانې صدقه کړله ولا صلوا نه یې مونځ کړلی ولکن کذبا دروغجن کړی دی وتولی وګرځېدلی دی ثم پس الى ربه اهل خپلتا ثم ذهب بیا تلو الى اهله خپلتا یتمتع چې تکبر یې کوه فاولا لك هلاکت د ستا لپاره انسان هلاکت د ستا لپاره بیا هلاکت د ستا لپاره بیا هلاکت دی ایحسب الانسان ای ګمان کوي انسان ان یترک چې پرې به ښودی شي هغه سدى محمد الم یکن نطفة آیا نه وه نطفه د منیونه یمنه چې ارتولی شوې ده یمنه چې ارتولی شوې ثم کان علقة بیا ټوکړه د اینې وه په خلق الله پیدا کړی دی په سوه برابر کړی دی فجعل منه الله ګرځولي دي نه الزوجین جوړان نارینه او ښځه الیس ذلک دغه ذات نه دی قادره په دې ایحیی الموتی چې را ژوندي کړي مړي بلکې الله په دې باندې قادره دی چې دغه ذات مړي را ژوندي کړي لہذا دا یو دوه سورتې دي د ماسپښین لمانځه نه وروسته به ووایو دا دوه سورتې دي بس سورت عما یتساءلون ته الحمدلله رسېدلي